د پیسو د حاصلولو لپاره د مال او دولت د حاصلولو لپاره د غرنګي د عزت د شهرت حاصلولو لپاره او ټول مقاصد د پوره کولو لپاره دا ټول به تا سره روان وي صرف د مازدیګر د مانځنه بعد د الله پاک د یو نوم سل پیری وایا ان شاء الله العزیز الله پاک به ټول مقاصد ټول خواهشات د پوره کی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته نن چې کومه زمنګ وظیفه ده دا ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اعلی ده کو پتا سو کې سو غواړي چې منګ لدی الله پاک به انتها مال او دولت راکې د مازیګر د مانځنه بعد د الله پاک د یو نوم د سل پیری وایا رزق وتا وسه را منډي وي مال او دولت به تا وسه را منډي وي یو سړی دا و چې زما دی په خزه کې رښتیا وشي د مازیګر د مانځنه بعد د الله پاک د یو نوم سل پیری وایا ان شاء الله عزیز رښتیا و محترم راته وسه راځي دا غرنګ فرمای چې کم سړی سه حاجات دي مشکلات دي څه پریشانې دي او دا نه پوره کیږي نو فرمای چې د مازیګر د مانځنه بعد د الله پاک د یو نوم سل پیری وایا ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو ټول حاجتونه پوره کړي ټول مقاصد به الله پاک تاسو پوره کړي او څونه چې مشکلات د محترم د ټول مشکلات به الله پاک ختم کړي کو بتا سو کې څوک دا وایي چې زمون قرض دې ختم شي او زر دې ختم شي اما زیګر د مانځنه بعد دی دا وظیفه کې ان شاء الله العزیز څومره قرضونه دي دا ټول محترمو دا ختم شي راځي چې وظیفه طرف ته کله چې موږ تاسو د مازیګر مونږ جمع سره وکړو د هغې نه بعد به 21 پیری درود شریف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایو او دغه رنګ د هغې نه بعد به یا وهاب د بسل پیری وایو او دغه رنګ د هغې نه بعد به 21 پیری بیا درود شریف وایو بیا به خپل دعا وکړو چې صد الله پاک نه غواړو او بیا به دغه رنګ اخر کې 21 پیری درود شریف وایو او د هغې نه بعد ولا سونه په مخ باندې راکاږو ان شاء الله العزیز الله پاک به موږ تاسو ټول لا به انتها مال او دولت راکړي الله پاک هم خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته